بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، ما د دغه مفتی حفیظ الله بشاوري چې کم پنځپیرې دی د هغه علمي استعداد متعلق ما خبره کوله. وایي ما خو مفتی ندیم نه چیلنجونه ورکړي دي او 2 چیلنجونه مې پې قرض دي او هغه تیار کو داسې کو پلان کې کا ډېر بکواس په مولانا فضل الرحمن صاحب پسې هم کړی دی. څلورم نمبر چې کم دی دا عبارت وایي چې وایي انا یشربو، حالان کې دا انا اشربو راځي، نه انا یشربو دی نه انا یشربو دی بلکې انا اشربو. توسطن لاندې لیکلي انا یشربو فيه، بس دې کې ما سترکاری او اوبه به چولې هغه اسکلي. دلته د 2 غلطیانې کړل دي. یوه غلطي خدا کړله چې دلته دا سمع یسمع باب ناراضي او د سمع یسمع باب مضارع چې کم دی هغه عین کلمه مفتوح وي او دلته د عین کلمه مکسور ویلا دای چې کم دی غټه غلطي کړله. یعنی د چې په کم انداز ادا کړی دی نو ګویا چې دا حسبه یحسبو باب استعمال کړی دی، ځکه ماضي خو الریډي هغه د فعیل وزن دی او مضارع دی هم یفعل وزن کو، نو ګویا چې دا حسبه یحسبو باب استعمال کړی دی، حالانکه دا په هیڅ حال کې حسبه یحسبو باب نه دی. نو دا انا اشرب دی، نو یو خو دا غلطي کړله چې دا د حسبه یحسبو باب استعمال کړی دی او دا حسبه یحسبو باب نه دی بلکې سمع یسمع باب دی. دویمه غلطي د څه کړله انا یشربو تا ویلی دی، حالانکه دلته دا انا ضمیر د متکلم دی، نو دې سره به ته صیغه د متکلم راوړی چې انا اشربو زسکل کوم، دا نه چې انا یشربو انا زا او یشربو هغه سکل کې. د دې څه ترجمه شوه؟ دلته خو ترجمه سمې نه خوري، نو دا انا اشربو پکار دی. نو دلته تا 2 غلطیانې کړل دي، نو 3 غلطیانې هغه وي، 2 غلطیانې دا شوي، 5 غلطیانې دا شوي. اوس راځم دا 6 نمبر غلطۍ ده. دا عبارت وای فکببتها علیها، زما مخې ته کاسه وه، فکببتها وای دا کاسه مې نسکوره کړله علیها په دې مږې شریفه باندې. حالانکه دا فکببتها علیها نه دی، فکببتها علیها. تا دا کا پولی ساکن کړی دی، د دې د سکون څه وجه ده؟ دا فاتې لرې که کببتها علیها د مجرد چې څومره بابونه دي نو په هغې کې د ماضي فا کلمه هغه مفتوحه وي او دلته چې کم دی تا ساکنه ویله، د دې د سکون څه وجه ده چې ته یې فکببتها علیها کب یکبو، نو دلته تا دا غلطي کړله د دې د سکون وجه راوښایه. دا دې بالکل غلطي کړله چې تا دا کاب ساکن کړی دی، نو صحیح عبارت څه دی؟ فکببتها علیها. بل غلطي څه کړله؟ دا وایي چې فجاءت صاحبتها، فجاءت نو راغله صاحبتها ملګرې د دې مږې. 2 وې که نه، یوه یې نسکوره کړه دا بله ملګرې راغله. 2 مږې وي نو په دې کې د دې یوې مږې هغه بله ملګرې راغله. صحیح عبارت داسې دی چې فجاءت صاحبتها، یعنی جاءت فعل له، صاحبتها مضاف الیه فاعل له، او د چې کم دی دلته فاعل منصوب ویلی دی. نو کېدی شي د یخنۍ د وجې نه چې یخنۍ نن سبا شروع شوې ده، په دې کې دا فاعل چې کم دی د منصوباتو نه ګرځېدلی وي، لکه څنګه چې دا مخکې مفعول به د مرفوعاتو نه ګرځولی و. نو صحیح عبارت فجاءت صاحبتها دی او دلته چې کم دی دا فاعل منصوب ویلی دی، فجاءت صاحبتها یې ویلی دی. دا د دې حال دی. بل غلطي د څه کړله؟ وفي فيها دینار صحیح وترکت بین یدی، وی د دغې مږې په خوله کې دینار صحیح وترکت بین یدی. ترجمه خو اصل کې دا ده چې زما مخې ته دغې مږې دا دینار پرېښودو، نو دا دلته دا صیغه څنګه استعمالوي؟ وترکت بین یدی، وترکته او پرېښودله دا دینار بین یدی زما مخې ته، یعنی د متکلم صیغه استعمال کړې ده، حالانکه دا د واحد مؤنث غائب صیغه ده. دغه فارتون دغه مږې ته راجع ده. وترکت بین یدی، صحیح عبارت داسې دی. او دا وایي وترکت بین یدی چې تا د واحد مؤنث د واحد متکلم په صیغه کې فرق نشي کولی، نو ته به مناظره څه وکړي چې بیا غټې غټې خبرې وي. بله غلطي ده څه کړله؟ وقعدا ساعة اخرى، وقعدا وکینس ساعة اخرى
لږ ساعته. دا هم د مګې دا واقعه روانه ده، نو دلته دا مګه فارة مؤنث دی، نو دا وقعدت ساعة اخرى، صحیح عبارت داسې دی. او تا دلته د مذکر صيغه دغې مؤنث ته راجع کړله، دا د بله عظیمه غلطي او ګناه کړله. بله غلطي د څه کړې د دې مناظر صاحب، وإذا فيها جليدة كانت فيها الدنانير. جلیدتون تیله یو کسوړه وه، کانت وو فیها پدې کسوړه کې الدنانیر ډېرې روپۍ. دلته دا دنانیر منصوب ویلی دی، حالان کې دا دنانیر مرفوع ویل پکار دی. که دا کانت تامه شي نو بیا کانت تامه خو چې کوم دی هغه چون کې خبر غواړي نه. کانت فعل کا په معنا دا حصلت سره کا، او د نانیر ولا فاعل کا، نو دا مرفوع ویل پکار دی. کانت فیها الدنانیر، او تا دلته دنانیره منصوب ویل، دا غټ عظیمه غلطي کړله، یعنی فاعل دی منصوب کړی دی، دا دی بل عظیمه غلطي کړله. او که مثال په طور باندې دا کانت تامم نشي نو بیا هم فیها ولا خبر مقدم جوړېدی شي، او د نانیر ولا اسم مؤخر جوړېدی شي، او تا به ویل وي چې د کانت اسم دا د مرفوعاتو نه دی، او تای اسم د منصوباتو نه کړی دی، دا د بل عظیمه غلطي کړله. کچرې دا احتمال به کې والو چې دا کانت تامه نه دی، او که تامه شي نو هم مرفوع دی، او که تامه نشي نو بیا هم مرفوع دی. نو دا د بل غلطي کړله چې تا د نانیر منصوب ویلی دی. نو تا دلته غلطیانې چونکې ډېرې کړلي، نورې غلطیانې به انشاءالله زه ستا بل پاټ کې انشاءالله بیانوم. نو الله رب عزت ته موږ له نیک عمل توفیق راکړي، او الله رب عزت ته موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.